أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم وصلى الله على النبي الأمي الكريم. نن به انشاءالله العزیز من په دې اهم موضوع باندې بیان کوو چې آیا جناتو باندې څوک کار کولی شي که نشي کولی، او دا ډېره اهمه موضوع ده ځکه چې دغه ځای کې یو ملګری دی، الله دې سره زمونږ پوي کړي، هغه یو ځای کې انټرویو کوي، نو هغه کس ته وایي چې راته دې پیریانو ته ووایه چې دا کیمره بنده کړي یا دا فلانکې کار وکړي. نو دا یاد ساتئ، څلور څیزونه چې په چا کې راشي نو هغه په جناتو باندې کار کولی شي. ټیک شو جي؟ او دې باندې ځان ښه پوی کړئ، که ځان مو پوی نه کړو نو بېدبي دې مافي، بیا به همدې ته ناست یې چې پیریان ماماګان هغه د ریالونو د ډالرو بوجونه چې کوم دی هغه وړي. ودرېده. اول نمبر سیز جي، اول خو شپږ څیزونه هغه تاسو وپېژنئ. کوم کارونه چې د عادت خلاف کېږي هغه شپږ دي. اول نمبر ارهاسات دي، دویم نمبر معجزات دي، دریم نمبر کرامت دی، څلورم نمبر اعانت دی، پنځم نمبر اهانت دی، شپږم نمبر استدراج دی. نو دې کې لومبي څیز چې کوم دی هغه معجزه ده. نو بعض اوقات داسې وشي چې الله جل شانه چې جنات د چا مسخر کړي نو به طور معجزه وي، د وحی او پیغمبري طاقت پیریان په هغې کې اخوا دېخوا نشي کولی، که د هغې خوښه وي او که نه وي، د هغې رضا کوي او که نه وي، نو هغه کار به کوي. قرآن مجید نه دا معلومیږي، تفصیلاتو کې نظم. نو لومبی دا څیز دی. دې د وجې نه سلیمان علیه السلام په هغې باندې کارونه کړي دي. ټیک شو جي؟ ما وختي م ده وویل چې کل بنا وغواص واخرین مقررین فی الاصفات، دا ثابت دي چې جنات خلک تړلی شي، آیت مبارک دی. نو لومبي څیزه چې جناتو باندې سړی کار کوي، که دا جناتو خوښه وي او که خوښه نه وي نو هغه معجزه ده. دویم نمبر څیز هغه کرامت دی. ټیک شو جي؟ نو دا یاد ساتئ، دا علما د اهل سنه والجماعت دا شپږ څیزان هغه ذکر کړي دي، او د کرامت نه انکار څوک نشي کولی. ټیک شو جي؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. نو دویم نمبر دا ده چې بطور کرامت جنات د یو نیک سړي خدمات او د هغې اطاعت کوي. خطیب شربینی رحمه الله په تفسیر سراج المنیر کې هغه ډېر واقعات د صحابه کرام بیان کړي دي، لکه د حضرت ابو هریره رضی الله عنه، دغه شانتې د زید بن ثابت رضی الله عنه، دغه شانتې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، دغه شان د معاذ بن جبل رضی الله عنه. د دې نه علاوه د نورو صحابه کرام هغه واقعات ذکر کړي دي چې جناتو به د هغه اطاعت او خدمت کولی. نو دویم نمبر څیز هغه کرامت دی. دې ځای کې چې کوم دی ډېر ناپوهه دي، هغه چې کوم دی هلکه چې دا پیري وي دا کار دی وکړي دا کار دی وکړي، نو دا خبره یاد ساتئ، داسې خو ډېر څیزونه دي. فرشتې موږ نه وینو، زموږ په ایمان دی هغه موجود دی. نو دا دویم نمبر څیز شو، کرامت. اوس یو سړي کې چې کوم دی معجزه خو چونکې انبیا کرامو سره خاص ده، هغه حضرات خو دنیا نه تشریف وړی دی. اوس کرامت دا ممکن دی چې یو سړی په خپله باندې هغه ګناهګار وي، نو د هغه به چې کوم دی لکه په دې جناتو باندې به د هغه څه طاقت راشي. دا خو چې په یو سړي کې تقوا او طهارت وي، بېشکه دا ټول کارونه کېږي، بلکې دا ولایت چې کوم دی دا د عملیاتو نه هزار درجې اوچت څیز دی. دریم نمبر څیز چې جناتو باندې ته کار کې نو هغه دا دی چې ته په اسماء الهیه باندې او دغه شانتې کلمات مقدسه باندې او په آیاتونو د قرآن مجید باندې ته هغه مسخر کې. نو بهرحال احکام المرجان ذکر کړي دي، دا که د یو ښه مقصد دپاره چې ته به د مریضانو علاج کوې نو دا بالکل صحیح دی. ټیک شو جي؟ خو ګورې په دې کې او په هغه لومبني کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د سلیمان علیه السلام چې کوم پیغمبري طاقت او کوم د وحی طاقت هغه پیریانو باندې ډیر زیات او مضبوط، دا بل چې کوم دی په یو درجه کې وي دا د هغې نه ډېر کم وي. دا کوم چې سړی ریاضت او عبادت وکړي او په یو درجه کې چې کوم دی جنات مسخر کړي. څلورم نمبر څیز چې ته په جناتو باندې کار کوې نو هغه جادو دی.
ټیک شو جی د جادو نه انکار نشي کېدی ان شاء الله ولزي دې باندې به تاسو ته مستقل بیان کوم. یا تاسو ګورئ چې د انډیا کې چې دا کم جوګیان دي او دا کم پنډتان دي او دا ناشنا کارونه هغه ظاهري او د خدای بالا د هندوان هغه پس روان دي. الله دې مونږ ته دینه حفاظت وکړي. دا دې کې څه چل دی؟ دا اصل کې دی کاله جادو کړي وي او د هغې مختلفې طریقې دي. یو مضبوطه طریقه پکې دا هم ده چې دوی خپل مړي وسوځي د هغې په ایرو باندې دی کوي. انشاءالله ولزي د هغې تفصیلات زه تاسو ته بیانوم. نو څلورم نمبر سیز چې هغه د جناتو نه ته کار هلې هغه چې کوم دی جادو دی. خلاصه چې دا راووته چې ته د جناتو نه کار هلې نو هغې سره کم طاقت به یعنی د کم طاقت په ذریعه باندې به ته جناتو نه کار هلې هغې کې یو معجزه ده. دویم نمبر کرامت دی. دریم نمبر هغه یو خاص ریاضت دی چې هغه په اسماء الهیه باندې او کلمات مقدسه باندې او دغه شانتې د قرآن مجید په آیاتو سره حاصلیږي. دا دریم دی. او څلورم نمبر سیز هغه جادو دی. نو بعض اوقات دی کې مسله دا وشي یو بیوقوف دی دغلته کې هغه یو کس نه تپوس کوي چې بی ته دا سیز دی پیریان ته وایي چې اخ وایي که نه. نو ته خو اول نه دا تپوس وکړه چې د هغه جنات تابع او مسخر دي که نه دي. که یو سړی دعوه وکړي چې زما مسخر دي او بالکل دی په هغه کار ونه کړي شي دې کې هم تفصیلات دي چې جنات کوم کارونه کوي که نه کوي. زما د علم مطابق دا څلور سیزان دا چې په چا کې راشي نو هغه بیا د جناتو نه کار اخیستی شي هغه پې بیا ډېر څه کارونه هغه کولی شي. هغې لپاره خپل شروط دی. به انشاءالله العزیز په راتلونکي موضوع کې زه بیانوم. تاسو ته دا خواست دی چې داسې قسمه نایاب علمي تحقیقي موضوعات زموږ په چینل باندې موجود دي. دا تاسو وګورئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.